محترم مسلمانانو خویندورونو، نن زه تاسو ته د مشکلاتو د حل دپاره د څلېرویشتمې او د پنځویشتمې روژې او ډېره زیاته بهترین او ډېره زیاته زورور وظیفه در کوم. تاسو په دې دوه شپو کې دا وظیفه وکئ، انشاءالله الله پاک به ستاسو هر قسمه مشکل دا به ختم کړي. یاد ساتئ محترمو، دغه وظیفه په 24 روژې هم کولی شي او په دغه شپې هم کولی شي، 25 روژې هم کولی شي او په دغه شپې هم کولی شي. صرف او صرف 80 پېره دا وظیفه وکړه، ستا پې ټول 3 منټه لګي او بیا د هغې نه بعد دعا وکړه چې څه قسم له پریشاني تا ته وي، څه قسم له نقصان تا ته وي، هر قسم تکلیف ازمایش الله پاک به تا د هغې نه په اسانه ده وباسي. دومره بهترینه او عظیم الشانه وظیفه ده، کوشش وکئ په خپله هم وکئ، دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کئ، ځکه چې رمضان المبارک کې د خپلو حاجاتو لپاره د مشکلاتو لپاره ډیر زیات ناشنا او ډیر زیات پاورفل وظایف پیش کیږي. نو کوشش دا کوئ چې دا وظایف دا کوئ او یقین او توکل له الله پاک باندې ساتئ. انشاءالله العزیز الله پاک به هر مشکل اسانئ او هر حاجت به الله پاک دا پوره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د 24 او د 25 روژې ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. څوک مشکل کې راګیر دی، دا مشکل د قرض دی، ډېر سوچ کوي چې دا مشکلات به څنګه ختمېږي، دا قرضې به څنګه ختمېږي. دغه رنګې څوک په مشکل کې راګیر دی، د رشتې نه کېږي او دی 24 ګنټې دا سوچ کوي چې زما به کوم ځای رشته کېږي، دا به څنګه کېږي او دا به څنګه حل کېږي. دغه رنګې د تمامو مشکلاتو د حل لپاره، یا دغه رنګې د چا مشکل دی، مال او دولت مسله ده، د رزق مسله ده، په دنیا کې انسان ژوند تیری نو خامخا مشکلات انسان ته راځي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دنیا کې د ټولو نه سیوا تکالیف ما باندې تیر شوي دي. څومره چې انبیا دي په هر یو پیغمبر کې ما باندې تکالیف دا سیوا تیر شوي دي. بیا وایي چې څومره یو انسان دین اسلام سره نږدې، نو دومره په هغه انسان باندې تکلیفونه او دغه رنګې مصیبت یا پریشانۍ دا پې راځي، ځکه چې تکالیف او پریشانۍ دا پیغمبرانو باندې دا راغلي وي. دغه رنګې یو سړی ایمان راوړو، نبی کریم علیه السلام ته وایي چې ایمان راوړم او تاسو محبت ساتم. نبی علیه السلام ته وایي چې ایمان راوړئ، وایي وایي به غریبۍ ته داسې تیار شه لکه څنګه چې د بر نه لاندې اوبه راځي. بل یو صحابي نبی کریم علیه السلام ته ویلي زه تا سره محبت کوم، و چې ما سره محبت کې نو په تا به پریشاني هم راځي، په تا به تکلیف هم راځي، په تا به غم هم راځي. نو د هر څه د ځان به ټینګې، لکه څنګه تاسو کتلي وو چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د مکې کافرانو په ځمکه باندې وارته و او هلته ګرمي هم ناشنا ګرمي ده، په ځمکه باندې مې سملو او دغه رنګې ګټه یې پرې د پاسه دا ورکېښودله. نو څومره تکالیف دا صحابه کرامو تیر کړي وو. هر یو صحابي د اسلام لومبنۍ کومه شهیده وه سمیه رضی الله تعالی عنها، نو هغه دومره په دردناک انداز سره یې شهیده کړله، دومره په ناشنا انداز سره چې د هغې واقعه په شان تاریخ کې دا څوک نشي ښودلی چې یوې په خپې پسې له وخوتړو او د بلې پسې یو طرف ته مخ کړو، بل بل طرف ته مخ کړو، په منځ یې بیله کړله. دومره ناشنا انداز کې هغې ته شهادت دا به نصیب شو د ډیر زیات تکلیف او ډیر زیات مصیبت نه بعد. دغه رنګې په جنګونو کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم احد کې غاښونه یې زخمیان شوي وو. نو که تاسو ګورئ تکلیفونه دا په انسان باندې راځي او کم سړی چې څومره ډېر الله ته نږدې وي دومره ډېر پرې تکالیف راځي. یوه صحابیه وه، نو هغه خپل خاوند ته وایي چې طلاق راکړه، نو خاوند ورته وایي چې ولې طلاق درکړم دله، ځکه چې د هغوی دواړو دومره یو بل سره محبت و، دومره چې هغه محبت پوره عربو کې دا مشهور و.
نو دې سړي ورته وویل طلاق درکوم. نو دا ښځه ته وویل راځه ځو، نبي علیه السلام له ځو. نو چې کله دوی په لار روان دي او د سړي تندک وخواړه او دی راپرېوته او خپه یې وینې شوله، نو بیا ورته وویل چې بیا ورته ښځه وویل طلاق نه غواړم. نو سړی ورته وایي عجیبه غونده کار کوي، کله وایي طلاق غواړم، کله وایي طلاق نه غواړم، دا دې څه شروع کړي دي. هغه ورته وایي چې کوم سړی په 40 ورځو کې بیمار نه شي، نو دا د الله پاک د رحمت نه لرې. ما وی هسې نه داسې یو سړي سره زه وخت تېروم چې هغه د الله پاک د رحمت نه لرې دی، ځکه مې طلاق غوښته. نو اوس پته لګي چې الله پاک ته نږدې تا ته تکلیف ورسېده، مصیبت ورسېدو، زه طلاق تا نه غواړم. نن سبا موږ باندې معمولي غوندې مشکل راشي، معمولي غوندې حالات راشي، څونه انسان فریاد کوي څوک څه وایي څوک څه وایي. د مشکلاتو د حل لپاره ډېره زیاته عظیم شانه او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. نو دعا وکړئ یا الله پاکه څومره کسان په دې ټایم کې په دې وخت کې په مشکلاتو کې دي، یا الله د مشکلاتو نه لر کا، یا الله تمام مشکلاتو له ختم کا، پریشانیو له ختم کا، مصیبتونو له ختم کا. تا رنګ څومره چې په ژوند کې راحت دی، الله پاک دغه راحت نورم سیوا کوله. څومره چې بدمزګي ده، یا الله دا نورم له ختمه کا، بهترین او عظیم شان زندگی ول ورکا. کو چا مال دولت پکار، یا الله مال او دولت ول ورکی. سو قرضداري تمام قرض دا ختم کوله. د چا په زړه باندې څه ارماني، څه خواهشي، څه امیدي، تمنای، الله پاک دا ول پوره کړي. او څومره مشکلات دي زموږ کتونکو، الله تمام مشکلات له ختم کې. څومره بیماران دي او ایتا صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. امین ثم امین. نن چې محترمو کوم وظیفه ده انتهایی مجرب او انتهایی ناشنا وظیفه ده. تاسو به څه وکړئ چې 21 پیره به تاسو درود ابراهیمی وایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. په آرام آرام وایي. ما څنګه ویلي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا یو پیرا شو. دې سره سره به تاسو او بیا پیری وایي إنا لله وإنا إليه راجعون. چې کله چاته تکلیف ورسېږي، کله چاته مصیبت ورسېږي، نو دا کلمات ویل پکار دي. إنا لله من د الله پاک یو، و ان الیه راجعون من الله پاک طرف ته تلونکي یو. نو چې نبی علیہ السلام چې کله تاسو د صبر او تسمم مشلګي، الله پاک نه دا غواړي او ان لله وای بل راشي یا لاړ شي. نو کوشش کوئ چې سم سلام چاته راځي نو همدا کلمات او بیا پیر دی وای. په رمضان کې هم کولای شي، رمضان اعلان هم کولای شي، او بیا په هر کې یو شپه درود شریف او بیا محترمو دا غینه بعد دعا ان شاء الله عزیز هر قسم حاجت د بل پوره کیږي. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.